الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اول سوال دا چې معجزه او کرامت د ولی په اختیار کې دی او که د ولی په اختیار کې نه دی. نو ګوره په دې د ټولو مسلمانانو اتفاق دی چې د اهل سنت والجماعت په دې باندې اتفاق دی چې خالق د هر شي لپاره الله دی. د معجزې خالق هم الله دی، د کرامت خالق هم الله دی. یعنی امور عادیه که امور غیر عادیه د دې خالق الله پاک دی. خود دې سره سره چې د دې خالق الله پاک دی په دې کې د بنده اختیار هم نشته. یا په داسې الفاظو باندې تعبیر وکړه چې په معجزه او په کرامت کې نه د بنده خلق شته او نه د بنده کسب شته. د بنده قدرت کاسبم پکې نشته او د بنده قدرت خالقم پکې نشته. زمو علماء شیخ عبدالحق محدث الدهلوی رحمه الله په معجزه باندې اوږد بحث کوي او بیا په اخر کې فرمایي بلکې ان مبنی است بر آن که معجزه فعل نبی نیست، فعل خدای تعالی است که بر دست وی اظهار نمودم، بخلاف افعال دیگر که کسب این از بنده است و خلق از خدا تعالی و در معجزه کسب نیز از بنده نیست. مدارج النبوت جلد 2 صفحه 114. یعنی دا خبره په دې باندې بنا ده چې معجزه د نبی فعل نه ده بلکې دا د الله فعل ده او صرف د نبی په لاس باندې ظاهر شوی ده، په خلاف د نور افعالنا چې د نور افعال خالق الله پاکي او کاسب بندي او د معجزه او د کرامت خالق هم الله پاک ده، خلق د الله پاک ده. خود قدرت کاسبه د پارم د عبادت څخه دخل نشته، قدرت کاسبم پکې د عبادت نشته. همدارنګه فرمایي په فتوح الغیب صفحه 20 کې چې معجزه و کرامت فعل خدا تعالی است که ظاهر میں گردد بدست بنده بجهت تصدیق و تکریم وی، نه فعل بنده است که ظاهر میں گردد بقصد و اختیار او مثل سائر افعال. یعنی معجزه و کرامت د الله پاک فعل دی. پیغمبر ته صرف د دې وجه نه نسبت کیږي چې دا د پیغمبر په لاس باندې ظاهر شوی دی، نور پکې نه د بنده او د پیغمبر قدرت خالقه ته دخل شته او نه پکې د بنده قدرت کاسبه ته دخل شته. آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې معجزه او کرامت دا د ولی په اختیار کې بالکل نه دي، نه د ولی قدرت کاسبه ته پکې دخل شته او نه د ولی قدرت خالقه ته پکې دخل شته، بلکې صرف د الله پاک فعل دی. لکه الله پاک قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام معجزه ذکر کوي، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. د دې په تشریح کې ابن کثیر لیکي لولا ان الله قال سلاما لآز ابراهیم، که الله پاک دی ورته کونی بردم و سلامن که د سلامن ټکی ورته نه مستعمل کړي نو لآز ابراهیم بردها، نو ابراهیم علیه السلام ته بد دی یخنی تکلیف رسولو. ګوره دا په دې باندې دلالت کوي چې ابراهیم علیه السلام په دې کې نه قدرت کاسبه او نه قدرت خالقه او هیڅ اختیاري پکې نه و، صرف د نسبت د دې حیثیت نه کېدو چې دا د په لاس باندې ظاهر شوی دی. د موسی علیه السلام په باره کې الله پاک فرمایي یو معجزه ذکر کوي وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب. نو ګوره که معجزه د نبی په اختیار کې وي نو پیغمبر علیه السلام موسی علیه السلام ولی ویریدلو. ابن کثیر د دې په تشریح کې فرمایي هذا برهان من الله لموسی ومعجزه عظیمه وخرق للعاده باهر دل على انه لا يقدر على مثل هذا الا الله عز وجل. دا د الله پاک د طرف نه اوچت دلیل او عظیم معجزه وا خارق العادت کارو او دا په دې باندې دلالت کوي چې په دې باندې صرف الله قادر دی. دارنګي الله پاک قرآن کریم کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حکم کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي قرآن کریم کې آیات ده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله قل انما الآيات عند الله. معجزات ټول د الله پاک سره دي، د بنده د پاره پکې نه قدرت کاسبه شته او نه قدرت خالقه شته. مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله فرمایي معجزه عبارت از امر خارق عادت که بر دست مدعی نبوت به مقابله منکرین نبوت صادر شود و کسی مثل او کردن نتواند. مجموعه فتاوا جلد 2 صفحه 13. یعنی معجزه هغه خارق العادت کار ته وایي چې د پیغمبر په لاس باندې ظاهر شوی د منکرینو په خلاف
وکسی مثل او کردن نتواند او خلق داسې کار نشي کولای. دارنګه مولا علی قری رحمه الله هغه فرمای مرقات هامش مشکات جلد 2 صفحه 500 او ديرش المعجزة من العجز الذي هو ضد القدرة وفي التحقيق المعجز فاعل العجز في غيره وهو الله سبحانه. معجزه د عجز نه مشتق ده، د قدرت ضد ده، او تحقیقی خبره صرف دغه ده چې معجزه هغه ته وایي چې د غیر چې په بل چا کې عجز پیدا کوي. نو کله چې معجزه د الله پاک فعل شو، نور حواله خو مې درته پیش کړي، یو بل حواله هم درته پیش کوم. شیخ محدث عبد الحق دهلوی رحمه الله فرمای یعنی آن در حقیقت فعل حقس که بردست ولی ظهور یافته، چنانچه معجزه بردست نبی صلی الله علیه وسلم. کرامت په حقیقت کې د الله پاک فعل دی چې پلاس د ولی باندې ظاهر شوی دی، لکه معجزه چې پلاس د پیغمبر باندې ظاهریږي. همدارنګه مولانا عبدالحی رحمه الله فرمای و کرامت عبارت از خرق عادتی که بردست ولی ظاهر شد بغیر دعوی امری. مجموعه الفتاوا مجموعه فتاوا جلد 2 صفحه 13. همدارنګه مولانا حیدر علی رحمه الله د شاه عبدالعزیز رحمه الله شاگرد دی، هغه فرمای وما يزعم العوام ان الكرامه فعل الاولياء انفسهم باطل بل هو فعل الله. عوام چې کوم ګمان کوي چې کرامت د ولی فعل دی د دوی خپل، نو دا باطل ده، بلکې کرامت د الله پاک فعل دی او د ولی په لاس تکریما او تعظیما ظاهر کړی دی. بیا فرمای وليس للولي ولا للنبي في صدوره اختيار اذ لا اختيار لاحد في افعال الله تعالى وتقدس. بحواله فتاوی رشیدیه جلد 3 صفحه 25. نو د دې ټولو عباراتو نه دا خبره ښکاره شوه چې کرامت او معجزه په دې کې نه د ولی او د پیغمبر خلق شته او نه په دې کې د ولی او د پیغمبر کسب شته. بعضې ورونه د کرامت په مسله باندې استدلال کوي. د کرامت یو څه فی الجمله تفصیل زه درته کومه. کرامت په دې دلالت نه کوي چې د بعضې اولیاو نه صادر شوی چې دا د دوی په اختیار کې ده. ګوره په کرامت باندې د مخکې نه د ولی علم ضروري او نه قصد، بلکې نه کله نه علم وي او نه قصد وي او کله وي. د علم او د قصد په اعتبار باندې کرامت په 3 قسمه ده. اول چې په کرامت باندې د ولی علم هم وي او قصد هم ورته کړی وي، لکه د حضرت عمر په فرمان باندې د دریای نیل روانېدل، او یا د سلیمان علیه السلام هغه امتی چې فرمایي انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. نو دلته د ولی علم هم شته او قصد هم شته، یعنی دلته ولی په دې خپل کرامت مطمئن دی. د ولی په اختیار کې دا کرامت نه دی، صرف مطمئن دی په دې خبره چې الله پاک به زما په دې لاس د کرامت صادروي. لکه کله موږ او تاسو ټول په دې مطمئن یو چې بیګا ته به خوراک کوو، خو دا خوراک دا د الله پاک په اختیار کې دی چې موږ راکوي که نه راکوي، خو کله موږ مطمئن یو. نو اول قسم کرامت دا دی چې د ولی علم هم او قصد هم ورته کړی وي، یعنی په دې مطمئن چې الله پاک به زما په لاس باندې دا کرامت صادروي. نو دا په اختیاروالي دلالت نه کوي. دویم کرامت هغه دی چې علم وی لیکن قصد نه، لکه بیبي مریم ته بې موسمه میوې راتلل. دریم دا چې نه علم وي او نه قصد وي، لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د مېلمنو سره ډوډۍ خوړله او ډوډۍ د دوچندۍ څخه څو چنده زیاتېدله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه حیران نه مخکې علم او نه قصد و. د اول قسم کرامت ته تصرف او همت وي چې د ولی علم وي او قصد هم وي. قصد دا مطلب چې په خپل کرامت مطمئن یي چې الله پاک زما په لاس باندې دا کرامت ظاهروي.